ستا په 1965 کې چې کله هندو په پاکستان حمله وکړه، د مشرانو ته یاد ده خبره، د شپې حمله وشوه، پېشمني حمله وشوه، پېشمني، او داسې حمله وشوه چې د هندو مشر څوک و، نیرو که څوک و، شاستري، هغه وی زه به د سار ناشته په لاور کې کوم. خو مضبوطه حمله وکړه چې رښتیا خبره، پوځ یې ډېرو، طاقت یې ډېرو، د مسلمان طاقت کم و، د ایوب خان زمانه وه، 500 ټینکونو سره ښه مضبوطه حمله وکړه، او زمانه د ایوب خان وه. او چې رښتیا خبره د ایوب خان هغه تقریر که تاسو واورېد نو حیران بشئ. هغه داسې تقریر وکړه چې مسلمانانو جړل. او آپ نے کس کو للکارا ہے؟ آپ نے اپنے مسلمان قوم کو، ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے. تا څوک چا ته دعوت د جنگ ورکړی دی؟ څوک ترې اوچت کړی دی؟ مسلمان غیرتي او قوم ته اعلان وکړي نن زه هنګامي اعلان کوم او په دشمن ډېره مضبوطه حمله کړې ده، ودرېږئ د خپل فوج سره شاته په شاته. او واقعي چې قوم د فوج شاته ودرېده او ټینکونو ته به سملاستېدل، ځان پورې به بمونه تړل او ټینک ته به سملاستېدل. خدای پاک مسلمان له برې ورکو، هندو خدای په شاکه وتښتېد او د دنیا ټینکونه یې ترې ونیول، د دنیا سامان یې ترې ونیول. الله باندې چې کله بروسه وکړي، انتم العلون ان کنتم مؤمنین، په الله بروسه وکړي. نن د ټولې دنیا کافر د مسلمان خلاف ګورې راغونډ شوي، او بالخصوص زمونږ پاکستان یې د سترګو ازغی دی. د ټولې دنیا د کافرو نن پاکستان زمونږ د سترګو ازغی دی. او دا یاد وساتئ، خدای مکه خدای مکه خدای مکه، که پاکستان د منځه لاړ نو بیا به ګورې ټوله دنیا دې جړقېدلي، بل ځای به مسلماني پاتې نه شي. دا د مسلمانۍ ټیک ته چې اسلامي نظام پکې نشته، خو د مسلمان قوم یو قوت دی پاکستان. او انشاءالله العزیز په دې مسله کې زمونږ که فوج دی او که زمونږ مسلمان قوم دی، د هندو په مقابله کې ټول یو دی، الحمدلله نشي کامیابې دی انشاءالله. اوس هم راوتي دي په دې کشمیر کې دی، په دې د دنیا کشمیریان غریبانان شهیدان کړل او لګیا دي. فوج زمونږ ورته مقابله کې ولاړ دی، او انشاءالله العزیز چې خدای پاک با کافر له هندو لکه موږ مخکې چې څنګه داسې بوله خدای بیا هم شکست ورکوي، او مسلمان له به خدای مدد ورکوي. الله یې زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې په سومنات یې جنډه ودروله، یو لوی مندر و چې هغه مندر یې کله ماتو نو هندوان رالل، د دنیا هندوان یې ونیول، ګرفتار یې کړل، شکست شو. هندو قوم ډېر بېغیرته قوم دی، ډېر بېغیرته دی. بنګال کې هم موږ والده که وخوړل چې هلته قوم هغې سره ودرېده، هلته قوم هندو سره ودرېده، نو ځکه موږ وال وخوړل. قوم چې ونه درېږي بیا وال نه شي خوړی. بهر کې هندوان علل سر به سجود، یاره صاحب ټولې بندرې دې روانې کړې، دا یو راله پرېږده، هغې کې یو غټ بوت وجي، او هغه بوت په دا میانځ کې یې ویزاندو، او هغې په محمود غزنوي دباو مو غورځو چې ګورې که دا یو دې مات که دا زموږ داسې خدای دی چې ګورې خراب به دې کړي. وګوره ځمکه باندې نه دی، بره چت پورې تار نشته، ښي طرف ته تړلی دی، واقعي په میانځ کې یې ویزاندو، نه په چبوتره پروت دی او نه پکې تار شته. هغه ملګري فوج ولګو چې تاسو دې شي له خیر دی راګو ته موړی، خو ته وګورې چې ته پټ تار باندې نه تړلی، خو بیا هغې چې بره وکتل تار مار نشته، نه برا ویزدان دی، نه لاندې چبوتره شته، نه ښي طرف ته څه شي اټیک شته، نه ګز طرف ته، نه مخکې روستو چې په میانځ کې ولاړ دی بله، او غټ بوت دی. وګوره کنه چې میانځ کې ولاړ، دا زموږ خدای دی، دا یو پرېږده. او ته چې څومره پیسې غواړې درکوو، هر څومره چې غواړې. محمود غزنوي رحمت الله علیه پړه کې سوچ کوي چې د دنیا بوتان مې مات کړل او د دنیا کوټې مې روانې کړې او مندرونه دا یو دې پکې پاتې که نه، او پیسې به ترې والو ښې ډېره هم په دې خلاف به په جنګ کې ولګو. وی دی سلا کوو سار به پیسې لګوو، چې د شپې وده شو نو خوب یې خوب کې اوس پرشتو دی وی محمود غزنوي دا حساب کتاب میدان دی، اخوا دوزخ دی او دی خوا جنت دی. وی زه پرشتو د مټه ونیمم او دوزخ ته مې بوتلي، دوزخ ته یریږم، یا خدای دوزخ ته مې غورځوي. وی نورې پرشتې وی چې هلکه مجاهد دی، بت شکن دی، د دنیا بوتان یې مات کړل، مو بودی دی دوزخ ته، دی مونږ جنت ته بوځو. وی هغه نورې پرشتې وی چې او بت شکنو خو اوس بت فروش دی، بت شکنو بوتان یې ماتول خو اوس یې خرڅوي، بت فروش دی.
بوتان خرڅي نو غردو یې دوزخ ته. ول زما ورونو سم ډېر خلک د بوتانو کاروبار کوي، بوته وباسي او خرڅي. هندوستان ته ځل ته خلک عبادتونه کوي او څوک تجارت کوي. دا به ډېر لوی ظلم، ډېر لوی جرم، ډېر لوی جرم. حرام شی خرڅول ځان له د عبادت د شرک اډه خرڅول چې کافرانو ته سجدې کوي او هغې ځان ته په دغه کې ږدي، په شوکیسونو کې، په خپل میوزیمونو کې بندوي او فخرونه پرې کوي. دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. کفر سره امداد، شرک سره امداد، مشرکانو سره امداد. دا بت فروش دی، بوتان. او دا پیسه ډېر مرداره ده، خو داسې مرداره لکه چې د 50 ورځو مردار سپي وسخه چینجي پکې شوي. بت فروش دی. دې راویښ شو او بس په یاره او خدای زر سار کړي چې بس اډر وکړم چې دا مات کړو. او هغوی ورته د دنیا پیسه ویلې وه چې دونه پیسه درکړو، خو دا راته پرېږده. وسار کې پاسېد، وی نه 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 بس بېګا مې خوب لیدې را ماته ویې ده. وی چې دې بلا سره څوک وو؟ وی بس بلا پرېږده کوټر وانه کې، کوټر وانه کې بلا سره په خپله ګورو. خو چې په کوټه شروع کړو یو دیوال یې وغورځو، چې دا دیوال یې وغورځو. بوټ داس چې هغه دیوال له لاړ. او د سره فوج کې هوښیار خلک وو، هغې وی صاحب پته ولګېدله. وی دا بوت په هوا کې ځکه ویزاندو چې دوی ورته په څلورو دیوالونو کې او بره لاندې مقناطیسونه ایښودي دي او بوت هم مقناطیسي سیسټم کې دی. نو هغه مقناطیس یې ځان ته راکېږي او د لاندې ځان ته راکاږي. داسې فاصله کې ساتلې چې نه بره تلي شي او نه لاندې. هغه مقناطیس یې ځان ته راکاږي، هغه یې ځان ته راکاږي. نو دې په دا میانځ کې نه داسې تلي شي او نه داسې، هغه یې ځان ته راکاږي او دا بل یې ځان ته. دا شپږو ګوټونو نه دي ته مقناطیسونه پراته دي، یو خوا راکاږي دي په دا میانځ کې چې هغه مقناطیس ختم شو بل هغه دی لاړ. دا خېټه وله څه وخی ماته یې کوي چې ټوکړي ټوکړي یې کړو چې خېټه یې وله وواله. نو دومره هیرې او جواهرات پکې د کافر بچو بند کړي چې د دنیا مال وپکې. او دا دوی چې مال راکو ځکه یې راکو چې زمال شی خو دا دی، دنیا مال پکې راول. نو چې سومنات پته شو نو خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه راغی او د هغه شکریه مې ادا کړې. صاحب ستا په دعا خدای کار وکړ. یعنې فوج مې بس بیلات کې روان و، زخمي و، ستړی و، خدای راله فتح راکړه. وی څه دې وی الله ته؟ وی الله ته مې چې خدایه ما دا چوغه چې د چا ده نو ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت دی، خدای دا هغه نسبت لاج وساته، د هغې خیال وساته او ما له په دې سومنات فتح راکړه. وی کمبخته د خدای نه ډېر معمولي شی وغوښته که ډېر معمولي دی وغوښته. وی حضرت څه معنا؟ وی که دې وخت کې د خدای نه دا غوښتې وې چې خدای دا ټوغه د چا ده، دا هغه او ستا یو نسبت دی، د هغې لاج وساته او دا ټوله دنیا زما بادشاهي که نو خدای به په ټوله دنیا بادشاه کړی وي، بادشاهي د دنیا به خدای در کړی وي. ان ینصرکم الله فلا څنګه دی الله نه تاسو د الله سره مدد وکړو، د الله دین سره او د الله نه مو وغوښتل او د خدای د دین سره مدد وکړو. فلا غالب لکم، بیا تاسو څوک نشي راپرځو. وان یخذلکم، او که خدای رسوا کړی الله تاسو له رسوا کول وغواړي چې تا بې عزته کم، نو فمن ینصر الله ومن ینصرکم من بعده، د خدای نه پس بل څوک ته چې مدد د سره وکړي نه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مؤمن لپکارو چې بروسه په الله وکړي. اسباب به استعمالوي، توکل دې ته نه وایي چې تا اسباب مې استعمالوه، تعطیل الاسباب به نه کې، اسباب به استعمالوي خو بروسه به په الله کې. مسلمان چې به کلم وته هغه به د دعوت الله دپاره وته، هغه به د جهاد دپاره وته، هغه به د هجرت دپاره وته، او کاغه به د علم د ښودنې د زده کړې لپاره وته. نو لومبې بیا خدای ته لاس نیو چې الله ته مې مدد وکړه، نو الله به بیا مدد کوه. نو مدد به چا نه غواړو؟ الله نه به غواړو. اعتماد او بروسه به په چی؟ په الله وي. او دا به مو یقیني چې الله مدد کوي، تاسو نشئ خلق کولی. او دا به مو یقیني چې که بل چا الله د سره خپل مدد پرېښوده، د الله نه بغیر بل څوک ستا مدد نشي کولی. دا به زمونږ ایمان. الله دعا وکړي چې الله زمونږ د مسلمان مدد